نبوي نه والا کیږي پوه شئ کنه دوباره ورته نه والا کیږي نو هغه به قیامت په نږدې راځي پوه شئ خدا نه کیږي نه هغه ټیم ورته پیغمبري حواله کیږي زموږ د ختم نبوت مطلب څه دی چې نبی علیہ السلام نه بعد بل چاته د رسالت نه حواله کیږي او عیسی علیہ السلام ته مخکې حواله شوی دا هغه تر نه حواله کیږي نو ختم نبوت سره دا منافی نه ده نو معاذ رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایي چې دی اهل کتاب او تبدام وایي چې وانی رسول الله چې زه د الله پیغمبر یم یعنی څه مطلب عیسایان صرف په دې باندې مسلمانان کیږي چې دا وایي چې الله رب العزت نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته نه ما او تاسو دې مسلمانان کیږي بلکې دا ورسره وایي چې وانی رسول الله وان محمد رسول الله چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول له دا ورسره منو چې دا ورسره نه مانی بیا ته مسلمان کیږي پوه شئ کنه د دینه بغیر څوک مسلمان کیږي نه بعضی مولیان رالل ویره دا کلمه د کم ځای نه رااله ورته د پرویزیانو په خواني اعتراضونه دي خان دا د پرویزیانو خبرې دي په خواني اوس سوشل میډیا دا زموږ نوجوان طبقه دا خلک نه ویني یو چې دا د مولا ستوګ ویل پوه شئ کنه نو مولا غلطه اگر که مولا ولې ونوي پوه شئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله یو بنده لا اله الا الله نه مونږ دې مسلمان نه دی نو چې محمد رسول الله ورسره نه مونږ دې مسلمان نه او په دې باندې ګوره یو حدیث دا بخاری شریف حدیث دی او دیم حدیث دا د معاذ رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام په دوانو کې فرمایي چې دوی ته لا اله الا الله او محمد رسول الله باندې دعوت ورکړي دي ګڼل قرآن حدیث کې کم ځای کې دا یو قرآن کې کم ځای کې دا کلمه نو کته حدیث نه مانی خو بیا ټیک ده بیا خو لاول مسلمان نه لاول مسلمان شم بیا وته کلمه دا کم بیا د دلیل دی او که حدیث مانی نو په حدیث کې صفا ذکر د لا اله الا الله محمد رسول الله یو سړی دا خبرې کوي کنه چې قرآن کې دا نشته نو قرآن کې خدا نشته چې مثال په تور د نیا سره کې نکاح کول قرآن کې خدا نشته چې هر حرام دی کو حلال دی بیا خو حرام کړه دا حدیث کې دی دا حدیث کې چې هر حرام دی دا حدیث کې چې نیا سره نکاح حرام ده نو حدیث کې دي نو چې انسان وایي چې صرف قرآن منم حدیث نه منم دی به حرام خوري دا چې ډیر دی به منظم نه کوي ځکه اقیم الصلاه قرآن کې شته خدا قرآن کې نشته چې ماسپخین 100 رکعات وکړي دا حدیث شریف کې چې 100 رکعات وکړي اقیم الصلاه قرآن کې شته خو د مازیګر په کې لا نشته چې مازیګر به 100 رکعات کوي دا حدیث شریف کې دي آتو زکات قرآن کې شته چې زکات ورکړي خدا نشته چې څنګه به ورکې څومره ارچا باندې فرض دی کارچا باندې فرض نه لې چاله به ورکې څنګه بني دا مقادیر زکات د حدیث کې دا قرآن کې نشته پوه شئ نو بیا خو زکات هم نه مانی آتو زکات بس بیا وای پاکي ورکوي ځان پاکوي بس مال په روانه دي انسان چې څنګه قرآن نه انکار کو پر دی دا د حدیث پاک نه انکار هم کو پر دی حدیث شریف نه انکار هم کو پر دی نو معاذ رضی الله تعالی عنہ ته وی چې لاول بوله صد کلمې طیبه دعوت ورکی چې مسلمانان شي چې کله دو کلمې فانهم اطاعوا لذلك کچری دی خلقو اسلام راوړو کلمه د توحید ویلا او زماري رسالت قبول ک نبی علیہ السلام ورته وی نو بیا فعالمهم ان الله افترض عليهم صدقه من اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم چې کلمه ومنلا نو بیا ورته دا وای چې الله رب العزت پتا سبحانه زکات پرد کړي دي چې تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم دا زکات بعد مالدار نه غسل کیږي او غریب لب ور کیږي مالدار نه غسل کیږي غریب لب ور کیږي اوس غره دا اسلام کی او سوشلیزم کی او سرمایدارا نظام کی دا فرق شو غره